هغه عمر چې هغه ته الله پاک داسې خلافت ورکړی و چې عناصر اربعه د هغه د خلافت تابع و. عناصر اربعه اور دی، اوبه، هوا، ځمکه، دا الله پاک د هغه د خلافت تابع کړی و. عمر رضی الله تعالی عنہ کپړه لیږي اور په هغې باندې اثر نه کوي. د مصر هغه دریای نیل ګواه دی. عمر رضی الله تعالی عنہ هغې ته چوټۍ لیږي، تر ننه پورې هغه دریای نیل نه دی وچ شوی. عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې ناست دی، خپل یو کمانډر ته د دې ځای نه اواز کوي، یا ساریة الجبل، ای ساریه غره طرف ته چې دی نو هغه روان شه، دشمن په تا باندې له شا طرف نه حمله کوي. په سلو کیلومیټر لرې دا اواز چې دی هغه لشکر واپس راځي. د عمر رضی الله تعالی عنہ اواز موږ هلته اورېدلی و. هوا د هغه تابع وه، هوا د هغه د خلافت تابع ده. عمر خو هغه عمر دی چې کوړه راکړي. په مدینه کې یو ورځ زلزله راغله، عمر رضی الله تعالی عنہ خپله کوړه ځمکې له راوتړله. ته ولې خوځېږې؟ آیا عمر په تا باندې ظلم کړی؟ تاریخ ګواه دی، تر ننه پورې په مدینه کې زلزله نه ده راغلې. عمر خو هغه عمر دی چې عناصر اربعه د هغه تابع دي.